دا وخت چې زه د سب ډویژن بریکوټ نوي کلي کوټه کومه علاقه چې د په هغې کې موجود یم. دلته کې په دې علاقه کې زیات تر رجحان دا و چې د شلتالانو بېشماره باغونه ول. اوس هم موجود دي، خو مسلسل د زمیندارو تاوان او د شلتالانو باندې زیاتره خرچه د اوبو د سري او د هغې خصمانه چې وه هغې باندې به ډېره زیاته خرچه وشوه. بیا چې کله دغه شلتالان د پنجاب منډهو ته لاړ شي نو بیا مناسب ریټ چې دی زمیندارو ته نه میلاویږي. تیر کال او سخت کال چې دی زمیندار د لوی پریشانۍ سره مخامخ دي، یو د تیز توپاني بارانونو او بل طرف ته په دې ایریا باندې د ګلۍ راورېدل، د هغې سره د شلتالانو کم اولني شلتالان چې ولا شول د هغه توپان او جپاړ بارانو سره او څه د هغې ماحول هلته کې په منډاهو کې هغه نه و، ریټ چې و هغه مناسب نه و. دا وخت د انار یو باغ ته راغلی یم. انار که یو طرف ته خپله ښه ذایقه لري، بل طرف ته د دې کم باغ چې کم لګي په دې باندې لاګت ډېر کم راځي. او د انار چې دلته کې کم د دې باغ مالک ته د هغه وینا دا ده چې 300 بوټي ما چې دی دلته کې چې کم 15 جریبه پټی دی په هغې 300 بوټي لګېدلي دي. بیا دوی نرسري کړې ده د 1000 بوټو. نو مزید د دې نه دا پته لګي چې د انار باغونه په کوټه، نوي کلي، ابوهه کې په مختلف ځایونو کې اوس په نظر راځي او د دې زیاتره وجه دا ده چې د دې باندې خرچه کمه ده. بل د دې کم میوه چې ده هغه په مارکیټ کې په ښه ریټ باندې خرڅېږي. او بله د دې زیاتره دا خبره ده چې د کم د اوس تاسو کم زموږ په سکرین باندې کم انار ګورئ، دا د 2 کالو بوټي دي. نو کال به انشاءالله الله دې وکړي چې دا انار د دې نه زیات هم دغه وي او د مرضونو نه بچ پاتې شي، ولې چې دا یو نوی ټیسټینګ دی په دې ایریا، یو نوی ټرای ده. نو د دې کم مرضونه راځي یا څه د دې ته څه نقصانات راځي، نو د دې به اوس پته لګي چې یاره دې دانې ته د کم کم سیزونو نقصانات دي. نو په دې باندې زموږ زمیندار هم ډېر هوښیار دي. دلته کې ځایي خلک په دې باندې زیات فوکس کوي د انار په دې فصل باندې چې یاره دا په مارکیټ کې مونږ په ښه غټ مقدار باندې انار ولیږو. د سوات دا خوندور انار د سب ډویژن بریکوټ دا ښکلې میوه او سوات ته اسیم د میوو کم چې دی هغې ته د میوو ځمکه ویلی کېږي. د انار دا باغ چې دی دا وخت زه تاسو ته په خپل سکرین باندې نور څه بوټي هم ښیم. دلته راغلي یو چې یاره د انار وګورو، تاسو ته هم خوندونه واخلئ. او انار چې دی بیسیکلی د په قرآن کې هم د انار ذکر دی، نو ځکه د انار دې میوې ته ډېر په ښه نظر باندې کتلی کېږي. او د دې کم بوټی چې دی هغه هم ډېر زیات پاک وي. داسې د شلتالانو که مونږ وګورو نو هلته کې په شلتالانو باندې بېشماره خرچې کېږي. دا د شلتالانو زنګ سره په څنګ کې یو باغ دی، دم تاسو زنګ په سکرین باندې ګورئ. خو زما په خپله د انار دا میوه ډېره زیاته خوښه شوه او دا باغ مې هم ماشاءالله خوښ شو. الله تعالی دې دا باغ کامیاب کړي، د مرضونو نه دې په امان کړي. او دلته چې کوم ځایي زمیندار دي، حکومت له پکار دي دغه زمیندار وخت په وخت فریادونه کوي د محکمه زراعت د طرفه، د حکومت د طرفه دوی ته څه هېڅ ریلیف نه وي، دوی ته څه ټریننګ نه وي چې دوی په دې باندې پوهه کړي، جوګه کړي. د دوی سره مالي مرسته پکار وه. دا وخت په سوات کې چې کم جپاړي بارانونه شوي نو پکار دا وه چې صوبایي حکومت دې زمیندارو ته په اسان شرطونو باندې قرضې ورکړی چې دوی خپل باغات، خپلې ځمکې چې دی هغه د دې نه نورې هم بهتر کړي وي. د انار دا فصل د سب ډویژن بریکوټ ښایست او د شلتالانو په میوه کې ورځ ته ورځه کمی راتلل. زمیندار اوس دا وخت فوکس کوي. څه زمیندار خو زموږ د اطلاعاتو مطابق خپل زوړ روایت ته تلي، سبزیانې، غنم، جوار، هغې طرف ته زمیندار بیا روان دي. او د شمله مرچکي، د بینډو د هغې باغونه چې دغه کوي او د شلتالانو ونې رو رو کټ کېږي. د ملګري ریپورټر بخروان سره کیمرامین از حسین، ما سهیل باچا له راکړه اجازت. الله په امان.